په مدینه منوره کې یو کوه دی، کوه بیر روما ورته وایي. تقریبا اوس غالبا د علماء 1 کیلومتر کې څونه لرې دی مدینې نه، جوخ دی، بیخي جوخ دی، مدینه کې دننه دی. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم صحابه به د هغې نه اوبه څښلې، او دا د چا و؟ دا د یهودیو. یهودي ته پته ولګېده لکه دا خلک خو زما د کوهي د اوبه خوښوي. دا واقعه ویم بیا خبره ختم، د دې جوابونه دا خلک خو زما د دې کوهي اوبه خوښوي، هغې پې ټکس ولګولو چې ما ته به پیسې راکوئ، ما ته به پیسې راکوئ، د دې اوبو به زه پیسې اخلم. مسلمانان پریشان شو چې نورې اوبه خو ترخې دي، دا به څه کوو؟ امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام راغی. چا چې دا کوه واغستو د الله تعالی وعده ده چې جنت کې بولا بنگله ورکوم وي. څوک پاسېدو؟ حضرت عثمان پاسېدو. عثمان پاسېدو وی جی دا کوه به زه واخلم، دا وعده ما سره هم ده، وی عثمان تا سره هم ده. عثمان لاړو هغه یهودي ته وی دا کوه به ما باندې نه خرڅې؟ وی نه. اوس دومره د ګاډي څیز څو خرڅوي؟ دومره ګټه ده، ټول خلک اوبه وړي پیسې اخله. حضرت عثمان ورته وایي چې ته د خولې نه قیمت وباسه، زه درته هغه قیمت در کوم، څه چې وی دله در کوم، خو دا کوی ما باندې خرڅې. هغه یهودي سوچ وکړو، وایي داسې کار دی، وایي ټول خو نه خرڅوم، خو نیمې خرڅوم. وایي وایه څومره پیسې؟ دومره پیسې دي مو مانګي قیمت چې څونه اوښتل ټولې پیسې وله ورکړې، نیم کوی ته واغستو. اوس هغه څه خیال دی چې یو ورځ به حضرت عثمان په دې باندې پیسې ګټي او بل ورځ به زه پیسې ګټم، دونو کار به رواني. راغی حضرت عثمان امام الانبیاء ته فرمایي جی کوی خو مې واغستو، خو نیم کوی مې نیم واغستو. اوفو د امام الانبیاء الفاظ وورئ که نه. امام الانبیاء صحابه را جمع کړل، اعلان یې وکړو. څه وایي؟ کوی چا اخیستی دی جی؟ حضرت عثمان. امام الانبیاء څه وایي؟ اے مسلمانانو دا کوی مونږ اخیستی دی. وایي سبحان الله، چا اخیستی دی؟ دا کوی مونږ اخیستی دی، مونږ. او دین پس هر مسلمان، هر یهودی، هر غیر مسلم ته اجازت دی چې بغیر د پیسو نه ما، بغیر د چورا نه ما دی کوی نه اوبه وړي، څوک منع کوونکی به نه ورته وایي. یهودي ته پته ولګېده چې لکه معامله خو الټه شوه. خلک څه کوي؟ د 2 ورځو اوبه یوسي، سبا یهودي ناست دی، څوک هم نه راځي اوبو دپاره. راغی حضرت عثمان دروازه وټکو، ټک ټک ټک. څنګه راغلی؟ وایي یاره دا نیم نور کوی هم خرڅوم. وایي دا نیم نور کوی هم خرڅوم. حضرت عثمان ورته زه مشوره کوم. وایي څنګه تابعدار خلک دي. راله امام الانبیاء سره مشوره وکړه. یهودي ته وایي داسې کار دی چې اوس به خالي کوی نه اخلم، اوس به دا کوی چې کوم باغ کې دی دا باغ به م ورسره اخلم. ورته وایي چې آینده دپاره ستاسو د یهودیانو ناپاکه قدمونه په دې کوی او په دې باغ کې را نشي. ورته وایي هغه بس مجبوره شو، باغ هم ترې واغستو او کوی هم ترې واغستو.